تاسو ولې بیمار کې؟ او پته نه لګي بچې پرونه داسې بیماری هم خوږېږي تبه مې هم ده او پته نه لګي وجود مې هم خوږېږي او ورسره یخني راته فیل کېږي نو کیدای شي چې او بیمار یم. چې ډاکټر له دې بوځم که نه؟ او چې ډاکټر له خو ځو خو د هغې نه مخکې ضروري دا دی چې موږ دې خلکو ته وګوره چې دا خلک پوه کړو چې آیا دا موږ سره چې په چست باندې دړ وي تبه وي تا باندې ټوخې راځي نو آیا دا چل څه وي چې کله دوی دا بیماري وپېژني که نه نو بیا به دوی ته اسانه شي چې آیا د کوم ځای بیماري ده د زړه بیماري ده د پیپړو بیماري ده نو بیا به دوی اقه ډاکټر له ځي او اقه ډاکټر ته به وایي چې یاره ماته دا مسله ده. پکار دی چې مونږ اول دا وپېژنو چې آیا بیماري ده څه ده او آیا دا بیماري خطرناکه ده او که نه ده. نو راځئ اول هغه پیژنو. السلام علیکم. څنګه چې تا وکتل چې ګرمي ده چې د ختمېدو نوم نه اخلي. سپتمبر هم راغی خو ګرمي ختمیږي نه، روزانه ګرمي زیاتېږي. یو وخته سخته هم ده خو که مونږ سوچ وکړو نو چې کله دا ګرمي ختمه شي که نه نو ورپسې څه راشي ورپسې یخ موسم راشي او په هغه یخ موسم کې بیا بیماریانې هم ډېرې وي. اوس په هغې کې موسټلی چې کومې بیمارۍ وي هغه زیاتر د چیسټ ریلیټډ وي، د ټوخي بیماری شوې، د ریسپیریټري سیسټم بیماری شوې. نو د ګرمۍ انتظار خو مونږ کوو چې یاره ګرمي به کله ختمېږي خو چې کله ورپسې ډایرکټ یخني راشي که نه نو بیا په هغې کې نورې مسلې چې دی نو سټارټ شي. نو مسلې خو به زندګۍ کې ختمېږي نه، نو چې مسلې نه ختمېږي نو ته به څه چل کې مسلو سره به ژوند تېرولو چل یې زده کې او ځان به څه کې ځان به د دې قابل جوړی چې مسلې ستا زندګي ونه درېږي او مسلې تا ته په زندګۍ کې ونه درېږي. مسلې به راځي ته به یې ختمې او مخکې به ځې. اوس مخکې خو به ځو خو چې کله یخني راشي که نه نو په لاست ټاپک کې مونږ برونکایټس او امفایزیما ډسکس کړی وه. په هغې کې مونږ ښه ډیټیل خبرې کړې وې چې آیا دا مسله چې دی نو څه چل کېږي او څه مونږ سره چې دی نو خرابېږي. اوس د هغې سیسټم ریلیټډ به مونږ څه وایو یو بل ډیزیز چې هغې ته ویلې کېږي نمونیا. آیا نمونیا دې څه شي څنګه کېږي، کمې امپورټنټ خبرې دي، چا کې کېږي، کم موسم کې کېږي، څومره خلک ترې مړه کېږي، ولې کېږي، څه کازه دی، دغه ټولې خبرې به ډسکس کوو په ننني لیکچر کې. لیکچر به لږ غوندې کې لانګ وي خو زړه به تنګې نه. صحیح ده. راځو ډایرکټ انډایرکټ نمونیا ته. ګوره درې خبرې به مونږ نن چې دی نو ډسکس کوو. څو خبرې به ډسکس کوو؟ درې خبرې به ډسکس کوو. کمې خبرې به ډسکس کوو چې نمونیا ویل کېږي انفلیمیشن ان د لنګس ته. دا انفلیمیشن ان د لنګس چې وشي نو څه چل څه د وجې چې دی نو دا کېږي دا به ډسکس کوو. انفیکشن ان د الویولای چې کله وشي دا به ډسکس کوو او الویولای فیلډ وذ د پس. دا درې کار به ما سره چې دی نو په دې نمونیا کې کېږي او په دې نمونیا کې چې کله دا درې کاره وشي نو آیا دا کارونه ولې کېږي او دا څنګه کېږي او د دې مین اینډ ساین اینډ سمپټمز څه دي او د دې چې دی نو د بچ کېدو او د دې کازز چې دی نو څه دي. دغه ټولې خبرې به ډسکس کوو. لومبۍ مونږ څه خبره وکړه؟ لومبۍ مونږ دا ووایو که نه چې ویره انفلیمیشن ان د لنګز په لنګز کې به تا سره څه چل کېږي انفلیمیشن به کېږي. نو زه به لومبۍ دا خبره پیژنم چې انفلیمیشن څه ته ویلې کېږي. دویم کار به دا ګورو چې آیا انفیکشن ان د الویولای په الویولای کې به وي انفیکشن کېږي. اوس انفیکشن څه ته وایي، الویولای څه ته وایي، دا خبرې به ډسکس کوو. دریم به مونږ وایو الویولای فیلډ وذ د پس. نو الویولای خو به مونږ ډسکس کوو خو دا پس پکې بیا چې دی نو څه شي دی. دا درې خبرې چې کله مونږ ډسکس کوو ستا نمونیا به ختمه شي. اوس راځه ډایرکټ ټایم نه ضایع کوو انفلیمیشن ته. انفلیمیشن څه ته ویل کېږي؟ ګوره همیشه دپاره چې دی نو یاد ساته انفلیمیشن چې کله ستا په باډي کې څه انجري وشي، څه بیکټیریا را انټر شي، څه د بهر نه ګند بلا راشي او هغه ستا د باډي دپاره چې دی نو خطرناک وي نو د هغې ته به زمونږ باډي کم چې زمونږ امیون سیسټم دی، کم چې زمونږ دننه داسې یو سیسټم موجود دی چې هغه زمونږ د بیکټیریاز او دا هر څه چې زمونږ دپاره نقصان دی دا مړې کوي. نو هغې ریسپانس په شو کېږي او هغه ریسپانس ته به څه ویلې کېږي انفلیمیشن به ویلې کېږي. دا د دې آسان ډیفینیشن دی. که لیټ سې په انګلیش کې چې دی نو ته دا ډیفاین کړې نو ته به څه وایې چې باډي امیون ریسپانس towards injury or intruders or damage done by the microorganism. هغه یو ټایپ اف ریسپانس چې هغه به کېږي ستا به کېږي د بهر نه چې کوم ما سره
انویډرز راغلي دی، بیکټیریا راغلی دا، یا یو ډیمیج وشو، تا درز وخوړه یو ټیشو ډیمیج شو، هغې ته چې کوم ریسپانس شو کېږي هغې ته به څه ویلې کېږي؟ هغې ته به ویلې کېږي انفلیمیشن. ټیک ده. په دې انفلیمیشن کې به څه چل کېږي؟ په دې انفلیمیشن کې به کېږي اکټیویټ امیون سیسټم. امیون سیسټم به پکې اکټیویټ کېږي. د امیون سیسټم کار څه دی؟ د امیون سیسټم دا کار دی چې دی به مالا زما په باډي کې به نظر اچوي، سرچنګ به کوي چې داسې څه څیز شته چې زما د باډي دپاره خطرناک دی، نو چې کوم شیز خطرناک وي هغه مړ کوي. دا را د کار دی. امیون سیسټم کار څه دی؟ دا کار دی. نو دی به څه چل کوي؟ دی به اکټیویټ کوي امیون سیسټم د څه دپاره چې کوم ما سره دا انفیکشن راغلی دی دی چې دی نو مړ کړي. یو خبره. دویمې خبرې له راځو. دا امیون سیسټم چې کله ما سره اکټیویټ کېږي نو د ده مین کار تا سره څه دی؟ د ده ریپیرینګ کار دی. ریپیرینګ مطلب دا چې یو شیز زموږ په باډي کې خراب شوی دی نو دی به یې څه کوي؟ دی به یې ټیک کوي. دی به یې ټیک کوي چې آیا دا شیز ما سره بیکټیریا خراب کو، وایرس خراب کو، اوس به واپس ټیک کول غواړي. ته بیمار شي واپس ټیک شي که نه؟ دا څنګه ټیک شي؟ دا د ده په برکت. اوس راځه د دې انفلیمیشن یو څو ساین اینډ سمپټم دي، دا به پیژنې نو هله به کار اسانېږي، که نه پیژنې که نه بیا به مشکل وي. د دې یو 15 ساین اینډ سمپټمز دي چې هغې ته کارډینل ساینز هم ویلي کېږي. صحیح ده. اوس زه تا له دلته کې چې دی نو یو کوېسچن زه په هر یو لیکچر کې یو نه یو کوېسچن تا دپاره خامخا پرېږدم. وټ از کارډینل ساینز؟ دې ته دا کارډینل ساینز ولې ویلي کېږي؟ دا به چې دی نو سرچ کړي. why the signs of inflammation are called cardinal signs. دا کوېسچن به سرچ کړي. ښه د دې یو څو ساین اینډ سمپټمز دي. که لیټ سې ستا په دې ځای باندې چې دی نو انجري وشوه نو په دې ځای کې به انفلیمیشن کو وشو نو دا انفلیمیشن به چې دی نو څو ساین اینډ سمپټمز ښیي؟ روبر، ټیومر، کالر، ډالر اینډ فنګشو لیزا. د دې دا نومونه که تا ته یاد شي ویل اینډ ګوډ، که یاد درته نه شي نو په انګلیش کې به چې دی نو یاد کړې. څه چل به کېږي؟ ریډنس به پکې کېږي، هغه ځای کې به سوروالی راځي، سویلنګ به پکې کېږي، هیټ به پکې جوړېږي، پین به پکې کېږي او لاس آف فنکشن به چې دی نو تا سره راځي. دې ځای کې امپورټنټ خبره څه ده چې کله هم تا سره ریډنس تا سره انفلیمیشن وشي که نه نو په هغې کې به دا 15 چلونه کېږي. دا 15 چلونه ریډنس به کېږي. ولې؟ بیکاز هلته به چې دی نو بلډ راځي، بلډ، او د بلډ به کلر موسټلی چې دی نو تا سره څه وي؟ ریډ وي. بیا به سویلنګ کېږي، هلته به پړسوب چې دی نو کېږي. صحیح ده. هیټ به ولې جوړېږي؟ بیکاز اف د هیټ اف د بلډ به چې دی نو تا سره جوړېږي. پین به ولې کېږي؟ بیکاز هلته چې دی نو څه انجري راغلی ده، هلته به اوس دا WBCs دا بلډ او دا هر څه چې دی نو ځي او دوی به جنګ کوي. نو خامخا چې یو ځای خوږ شي هلته به چې دی نو پین کېږي. او بیا چې ستا کوم ځای خوږ شوی دی نو هلته به لاس آف فنکشن وي. مطلب دا چې ستا دا ځای لاس خوږ شوی دی نو په دې کې چې انفلیمیشن وشي نو ته په دې باندې کار نه شي کولی. په خبره ورسېدې او که ونه رسېدې نو دا دغه شانتې به چې دی نو د دې دا ساین اینډ سمپټمز روان وي. ښه چې کله ته دا 15 ساین اینډ سمپټمز په یو ځای کې ووینې، چې کله تا ته څوک وایي چې یاره انفلیمیشن، نو ته به څه ووایې؟ ته به وایې چې یاره هغه امیون ریسپانس دی، یو انجري وشي او هغې ته زموږ باډي یو ریسپانس شو کړي چې یاره دا اوس ټیک کول غواړي، نو هغې ته به انفلیمیشن وایي. انفلیمیشن کې به دا 15 چلونه کېږي. ریډنس به وي، سویلنګ به وي، هیټ به وي، پین به وي او لاس آف فنکشن به چې دی نو تا سره راشي. اوس په دې ځای کې کوېسچن دا دی چې آیا ما سره چې دی نو why there is an inflammation in the pneumonia؟ تا سره په نمونیا کې ولې چې دی نو انفلیمیشن کېږي؟ نو کوېسچن آنسر دا دی چې تا سره څه چل شوي وي. دویمې خبرې له به راشو انفیکشن ته. اوس دې ځای کې به دا خبره ډسکس کوو چې آیا وټ از انفیکشن. ګوره انفیکشن هغې ته ویلې کېږي که نه چې دیټ ډیمیج، هغه ډیمیج چې هغه کازډ بای څه وي؟ caused by microorganism. هغه ډیمیج زموږ باډي ته چې هغه څوک کاز کوي هغه موږ سره مایکرو ارګانیزمز کاز کوي، نو دې ته به څه ویلې کېږي؟ دې ته به ویلې کېږي انفیکشن. په خبره ورسېدې نو دا انفلیمیشن اصل کې ځکه کېږي چې دلته انفیکشن راغی. چې کله دا انفیکشن راغی نو د انفیکشنز ته به ریسپانس شو کېږي او هغه ریسپانس ته به څه ویلې کېږي؟ انفلیمیشن. اوس ګوره دې څه وایي چې ریسپانس ټو انفیکشن کازډ بای د مایکرو ارګانیزم. هغه ټایپ آف ریسپانس دی چې کازډ کېږي به د چا په خلاف، د انفیکشن په خلاف. نو د چا چې کاز کړی دی؟ مایکرو ارګانیزمز کاز کړی دی. او دې بدل د څه چل کوي چې اکټیویشن آف سیلز ټو فایټ د انفیکشن. دې به ما سره دلته کې چې دی نو WBCs مختلف ټایپ آف سیلز به اکټیویټ کړي، خو سمپلی به موږ وایټ بلډ سیلز ووایو چې دې به دا وایټ بلډ سیل څه چلو کړي؟ دا به اکټیویټ کړي. چې کله دا وایټ بلډ سیل اکټیویټ شي
نو څه چل به وشي دا وایټ بلډ سیل به چې دی نو لاړ شي او چې کوم مایکرو ارګانیزم راغلی دی هغې سره به فایټ وکړي په خبره ورسېدی او که نه دا بیا خیر د بعد کې چې دی نو زه تاسو ته یو ډایګرام ټایپ هم چې دی نو جوړوم خو اول مونږ لږ غوندې کې تیوریټیکلي ځان کلیر کړو اوس چې کله انفیکشن وشو هغې ته به انفلیمیشن وشي چې هله انفلیمیشن وشي په هغې کې به دا چلونه وشي چې کله دا چلونه وشي نو په دې کې به بیا اخره کې څه چل کېږي الویولای فیلډ وذ د پس چې کله انفلیمیشن وشي نو څه چل به کېږي د ده او د ده په منځ کې به جنګ کېږي دی به د چا د سایډ نه لګیایي د باډي د سایډ نه او دا انفیکشن به د چا د سایډ نه دی به د مایکرو ارګانیزم د سایډ نه چې دی نو لګي یو بل خلاف به چې دی نو جنګېږي چې د یو بل خلاف جنګېږي نو دقه چل به کېږي اوس چې کله دا دوه وجنګېږي نو ما سره به پس جوړېږي پس څه ته ویلې کېږي بلغم ټایپ غونته کې میوکس ټایپ غونته کې یلویش تک یلو وایټ فلویډ ته څه ویلې کېږي چې تک وي غاړه وي یلو وي وایټ وي او فلویډ وي لیکوډ فارم کې وي دې ته څه ویلې کېږي پس ویلې کېږي کله هم چې ته کافینګ وغیره کې نو موږ وایو که نه لکه پس پکې شته او که نشته دا هغه خبره ده ښه اوس څه خبره کوي دی وایي چې دا پس څه ته ویلې کېږي نو ګوره دې ته کې خبره دا ده که نه چې پس ویلې کېږي ډیډ ډبلیو بي سیز ته لکه لیټ سې زه تا نه تپوس کوم وټ آر د کمپوننټس اف د پس پس کې که دا پلس نه سوري پس د دې پس چې دا کم مونږ سره فلویډ دی په دې کې به څه وي نو که لیټ سې دا ما سره د پس فلویډ دی ټیک ده نو په دې کې به څه چل وي په دې کې به تا سره ډیډ ډبلیو بي سیز وي دا ډیډ ډبلیو بي سي څه ته ویلې کېږي هغه ډبلیو بي سي چې د مایکرو ارګانیزم سره به جګړه کړې وي او مایکرو ارګانیزم سره جګړه کېدو کې به دا ډبلیو بي سي څه چل شوي مړه شوي وي ما خو دا ده ووایي که نه وایټ بلډ سیل د چا دپاره کار کوي د باډي دپاره دا وایټ بلډ سیل د چا دی د امیون سیسټم زمونږ د باډي دی نو چې کله دی د انفیکشن سره جنګېږي که نه نو څه چل به کېږي دی به پکې مړ کېږي هم خامخا زما د سایډ نه هم پکې کس مري د هغه د سایډ نه هم پکې چې دی نو کس مري اوس چې کله په کم میدان کې دا جنګ کېږي نو هغه میدان خو به هم خرابېږي که نه لیټ سې دا کمره ده په دې کې جنګ روان دی نو صرف خلک خو به نه مري که نه د دې دیوالونه د دې دا بورډ د دې دا لایټونه دا به هم خرابېږي که نه نو دې څه وایي چې په دې پس کې به تا سره ډیډ ټیشو سیلز هم موجود وي ټیشو سیل په کم ټیشو کم سیل کې چې تا سره دا جګړه سټارټ ده نو د هغه ټیشوز به هم خرابېږي هغه سیلز به هم خرابېږي نو هغه به هم په دې کې موجود وي په دې څه کې په دې پس کې صحیح ده ښه واپسې مایکرو ارګانیزمز به پکې چې دی نو موجود وي سوي پکې مایکرو ارګانیزم کم مایکرو ارګانیزم چې مړه شوي وي کم مایکرو ارګانیزم چې جمدي وي اوس دا دې له بیا راځو کنټینر فار بلډ سیلز ټو سټاپ د سپریډنس څه مطلب دی چې دا به یو کنټینر ټایپ وي که ته وګورې دی کې یو امپورټنټ خبره ده امپورټنټ خبره دی کې دا ده که نه چې که ته دې پس ته وګورې نو دا داسې تک فلویډ وي انختې وي نو چې کله دا د انختې که نه نو دې دا ټول شیزونه نیولي وي څه نیولي وي دا ټولې نیولي وي چې کله دا ټولې نیولي وي که نه نو دی ولې نیولي وي دی ځکه نیولي وي چې دا نور په دې ټیشو کې نور په دې باډي کې نور په دې سیلز کې نه خورېږي دا یو کنټینر ټایپ هم وي چې هغه به تا سره دا بلډ سیلز چې کم تا سره مړه شوي دي هغه مایکرو ارګانیزمز او ورسره چې کم نور ګند بلا دي ډبریز دي یا ډیډ ټیشوز دي هغه به ټول د نیولي وي ته به کفینګ کې هغه به بار روزي ته به کفینګ کې هغه به بار روزي پوه شوې او که نه پوه نه شوې دې ته ویلې کېږي پس سیلز په خبره ورسېدې اوس به راځو ټایپس آف نمونیا ته ټایپس آف نمونیا دې ته ویلې کېږي چې نمونیا د یو څو د وجو چې دی نو کاز کېږي اول به یې کازز ووایو ګوره کازز کې ما سره څه چل دی په کازز کې ما سره لومبی ایج راځي نو ستا زه خیال دی موسټلی نمونیا چا ته کېږي موسټلی نمونیا تا سره چې دی نو کېږي اولډر ته صحیح ده اولډر او چې کم تا سره ینګ دی چې کم ینګ ماشومان دي هغوی ته چې دی نو تا سره نمونیا په اسانه باندې کېږي او ورسره چې کم اولډر دي نو هغوی ته هم کېږي ولې بیکاز د دې یو وجه ده هغه وجه څه ده چې د دې چې کم امیون سیسټم دی که نه دا خبره مونږ دلته لیکلې ده هغه څه شي کمزوري شي چې ستا د باډي امیون سیسټم کمزوري نو تا د بیمارۍ په اسانه باندې لګي صحیح ده واپسې دی سموکینګ از د موسټ امپورټنټ کاز اینڈ د موسټ موږ ته څه وایو خطرناک کاز صحیح ده نو سموکینګ به هم کېدی شي ورسره ویک امیون سیسټم که د چا لیټ سې ویک امیون سیسټم وي نو د هغې د وجې هم کېدی شي ښه واپسې دې کې موسټ امپورټنټ چې هغه موږ مس کو هغه دی انفیکشن
صحیح ده هغه هم دې سره ریلیټډ راځي خو که اوورال ته خبره وکړي نو اوورال خبره هم په څه باندې راځي په چا باندې راځي په انفیکشن کې ښه اصل کې دې ځای کې یو خبره ده دې ځای کې خبره دا ده چې دا وجوهات هم دي دا کازز هم دي خو ورسره دا ریسک فیکټرز هم دي ریسک فیکټر دا خبره مانه ایره شوه په کار ده چې دا ما لیکلې وي ریسک فیکټر څه مطلب دی چې کم خلک داسې دي چې هغوی ته زیاته کیږي دا ریسک فیکټر دی موسٹ کامن کاز انفیکشن دی او ریسک فیکټر هغه دی چې کم کسان سموکینګ کوي ایج وي او ویک امیون سیستم وي نو هغوی ته کیږي کاز یې دا سره څه دی انفیکشن دی په خبره اوس ورسېدی او که نه دا خبره دې ته کې مکس شوې وه خو واپس درته چې دی نو کوم مطلب دا چې کاز تا سره انفیکشن دی چې کله انفیکشن به چا ته په اسانه کیږي چې کله اولډر ایج والا وي یا ینګ ایج ماشومان وي سموکینګ څوک کوي ورسره یا امیون سیستم ویک وي نو هغوی ته به نمونیا په اسانه کیږي اوس راشه څه ته ټایپس آف نمونیا ته ټایپس آف نمونیا څه ته ویل کیږي ټایپس آف نمونیا ویل کیږي هغې ته چې څه یو ما سره دي بیکټیریا وایرس فنجای آیا چې کم ما سره بیکټیریا کاز کوي هغې ته به بیکټیریل نمونیا وایي چې کم وایرل کاز کوي څوک چې وایرس نه وجې کاز شي ته به وایرل وایي چې کم د فنجای د وجې کاز شي ته به فنګل نمونیا ویل کیږي اوس بیکټیریل کې چې دی نو موږ سره یو مایکرو ارګانیزم دی چې هغې ته سټریپټوکوکس ویل کیږي که د یاد کو ښه خبره که د یاد نه کو ستا نقصان بیکټیریل سټریپټوکوکس ما سره بیکټیریا د هغې د وجې کیږي وایرل کې موسٹ کامنلی د انفلوئنزا د وجې کیږي او په فنګل کې چې دی نو اسپرجلس د وجې چې دی نو ما سره دا انفیکشن دا نمونیا کیدی شي نو بس دا یو څو هسې نور هم دي خو لکه موسٹ کامنلی دا دي ستا لیول لپاره دا شیزونه چې دی نو ضروري دي اوس په راشو څه ته ساین اینډ سمټمز ته ساین اینډ سمټمز څه ته ویل کېږي تا ته به څنګه پته لګي چې یو کس ته نمونیا شوې ده نه هسې خو ستا ته به څنګه پته لګي ټوخې به وي تبه به وي دا مین خبرې دي ګوره دوه مین دې کې دي یو به وي تا سره کفینګ یو به وي فیور یو به وي چیلز صحیح ده کف چې دی هغه ولې وي بیکاز دیر از ا پس فارمیشن ټیک ده پس فارمیشن وي نو د هغې د وجې هم وي ورسره ستا شارټنس آف برث راځي ستا چې دی نو الویولای ستا لنګس چې دی نو هغه شانتې ټیک نه دي نو خامخا به کف راځي کف از ا ریسپانس ټوورډز اني ټایپ آف سچویشن چې مطلب ستا په ریسپیریټري سیسټم کې اکثر زموږ اوبه تیرې شي نو څه چلو شي موږ ټوخې وو هغه ولې کوو چې هغه پارټیکلز بهر راوځي نو دغه شانتې چې کف هم به وي فیور به هم وي فیور څه ته ویل کېږي تبې ته ویل کېږي او په دې کې موسٹ کامنلی ستاسو په بک کې منشن شوې ده چې 104 چې دی نو ما سره فارنهایټ د دې تبې رسیدي شي نو دس از د موسٹ کامن ساین بیا د چیلز څه ته ویل کېږي یخنۍ ته ویل کېږي چې داسې یخني پرې راشي دې ته چیلز ویل کېږي واپسې د شارټنس آف برث اینډ چیسټ پین شارټنس آف برث اینډ چیسټ پین څه مطلب دی چې ساه به په اسانه نشي اخیستی ولې به آخر د اسانه نشي اخیستی دا خبره موږ بار ډسکس کوو ځکه چې په الویولای کې څه چل کېږي ډیمیج وشي او انفلیمیشن ان د لنګ انفیکشن ان د الویولای پس ان د الویولای نو څه چالو شو ګیس ایکسچینج باندې کېږي شارټنس آف برث به راځي ورسره د چیسټ پین په سینه کې به درد دي ولې به وي همدغه خبره اوس راځو لږ غونډې کې تاسو ته زه اوورال یو قصه کوم قصه زه تاسو ته دا کوم که نه چې یاره جي دا چې دی که نه دا به یو کس مونږ واخلو دا به والو یو کس ټیک ده او دی چې دی که نه دا مونږ سره یو کس شو د به اوس نمونیا کېږي لیټ سه دا چې دی نو د ده څه دي ما سره دا ما سره چې دی د ده لنګز دي صحیح ده ډېر خراب لنګز هم وله جوړ کړو خو دا خیر دی خدای کم په رښتیا انسان دی صحیح ده ښه جي اوس ګوره دې ځای کې ښه دې باندې به ځان پوهیې نو په میکانیزم به پوه شي د دې ځای نه داسې د دې ځای نه یو کس راغی دا غوسه کس راغی دا چې دی دا مونږ سره څوک دی دا مونږ سره غوسه کس راغی دې ته به څه ویل کېږي دې ته به مایکرو ارګانیزم ویل کېږي دا مایکرو ارګانیزمز به راشي داسې دا به راشي او ستا د
پوزې باندې به چې دی نو انټر شي. چې کله انټر شي نو دی به چېرته راشي؟ دی به راشي داسې دی به دلته ځان راورسي. دلته به یې جوړ کړو، په بل کې به یې ایکسپلین کړو. دی اوس څه چلو شو؟ دی خوشحاله شو. صحیح ده؟ خوشحاله شو. اوس دی چې کله خوشحاله شو دی به څه چل کوي؟ دی به ډیمیج کاز کوي. اوس چې کله دا ډیمیج دلته را رسېدو نو موږ سره یو بل کس دی، یو بل کس دی به غوسه که نه؟ او دی به دې ټایم کې رښتیا غوسه وي، ځکه چې کار خو به کوي که نه؟ غوسه به ځان بکټیریا ته به ځان غوسه کوي، نه هله به کار کېږي. اوس دا څه شي دی؟ دا خو ما سره شو ستا مایکرو ارګانیزم. دا ستا ما سره څه شو؟ دا ستا ما سره شو WBCs به واخلو، وایټ بلډ سیل. دی به زما ایز ا امیون سیسټم کار کوي او دی به په څه کې پریزنټ وي؟ دی به په بلډ سیل کې پریزنټ وي. اوس ده ته به پته ولګي، د ده به اکټیویشن وشي، ده پسې به میسیج راشي، سیل سیګنلینګ به وشي چې یاره جی دلته یو کس راغلی دی او دا کس چې کوم دی که نه دا خطرناک دی. نو دی به څه چلو شي؟ دی به ډایرکټ راشي. صحیح ده؟ دی خو الریډي دننه موجود دی که نه؟ لکه دی په بلډ ویسل کې دننه نه چې دی کوم بلډ ویسل دی دی به دلته ځان نه ورسوي. صحیح ده؟ اوس چې کله دی دلته ځان نه ورسوي که نه نو دی به دا هم دقه خبره دی. دا ما سره یو دی یو شو، ټیک ده، او ورسره به چې دی نو څه چلو شي؟ ورسره به دیم شي. دا دواړه به انخلي او خپلو کې به جنګ ولګوي. څه چل به وکړي؟ خپلو کې به جنګ ولګوي داسې. صحیح ده؟ او دا ټوله قصه به په کوم ځای کې کېږي؟ دا قصه به تا سره کېږي ستا په الویولای کې. دا الویولای ده که نه؟ نو په دې کې به دیم ورسره جنګ کوي. صحیح ده؟ او ورسره به ستا WBCs به انختی وي. چې کله دا اکټیویشن وشو او دا دی دلته راغی او دا دلته دا ریسپانس سټارټ شو نو دې ته څه ویل کېږي؟ انفلیمیشن ویل کېږي. چې کله دا بکټیریا راله او ستا په باډي کې چې دی نو تا سره دا ساین اینډ سمپټمز رالل نو دې ته انفیکشن ویل کېږي. او چې کله دې دواړو جنګونه سټارټ کړل، چې کله دې جنګونه سټارټ کړل که نه نو د دې جنګ د وجې به تا سره داسې ما سره اوس یلو کلر کې نشته خو خیر موږ به دلته کې جوړ کړو داسې پس فارمیشن به وشي. پس فارمیشن چې وشي نو په هغې کې به چې دی نو څه بکټیریاز مړه شي او څه به پکې WBCs مړه شي. چې کله دا WBCs مړه شي نو یې داسې تا سره به د دی نه به پس جوړ شي داسې. صحیح ده؟ او چې کله دا پس جوړ شي نو ته کفینګ په ذریعه هغه پس چې دی نو راویستی شي. اوس څه په قصه ورسېدی او که نه؟ دا دقه هغه قصه دا دقه شانتې چې دی نو روانه وي. زما په خیال چې نور پکې څه مشکل نشته. یو کوېسچن مې درله پرېښی دی چې why the sign and symptoms of the inflammation are called cardinal signs. دا ستا کار دی، سرچ کا، کومنټ کې ووایه، ټیچر نه تپوس وکړه، چیټ GPT نه تپوس وکړه، چا نه تپوس کې تپوس وکړه، وګوره. دا کوېسچن ما ستا لپاره پرېښی چې ستا لږ غونډه کې دماغ استعمال کړي. زما په خیال چې دی کې نور چې دی نو څه پاتې نه شو، خو ډیټیل سره ډسکشن وشو. اوس به چې دی که نه ښه جي یو بله خبره دا چې زه کوشش کوم چې ورسره د کیمستري او فزیکس هم سټارټ کړو، خو ټایم ولګي چې دی نو لګي بیکاز هغه خبره چې یو زه ورته یوازې م وي لالاګان را باندې چې دی نو ډېر دي نو فزیکس کیمستري بایو د 9 10 دغه شان نورې سبجیکټ نو لکه مطلب مشکله شي زر اپلوډ کولی کې او بیا کله پاکستان هم دی چې په هغې کې د انټرنیټ هم ډېره ایشو نو دغه دپاره چې دی نو معذرت غواړم، لږ غونډې کې صبر غواړم او بس دقه غواړم. صحیح ده؟ نو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں که نه نو هغه خبره شي لکه مطلب صبر غواړم چې لږ کله کله چې دی نو مسله راشي. ښه جي اوس دې کې زما په خیال چې نور چې دی نو څه پاتې نه شو. البته دې کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې شوې ده چې ما نه ایره شوې په فار یور کاینډ انفارمیشن کې دا خبره لیکلې شوې ده چې دا نمونیا کین بی ټرانسفرډ بای د ډراپلیټس اف د کف. لیټس سې ما ته چې دی نو څه چل شوی دی، ما ته بیماري شوې ده او زه کفینګ کوم نو ما ووایې که نه چې ستا په هغه کفینګ کې ستا په هغه سپوټنګ کې به بکټیریا هم بهر راوځي نو هغه ته بل ته ټرانسفر کولی شي. نو برای مهرباني ماسک هم چې دی نو اچول ښه وي. که لیټ سه یو کس بیمار دی او ته ترې نه چې دی نو ځان بچ کې دې کې هېڅ قباحت چې دی نو نشته. دا د سنت طریقه ده. ته ولې ځان په زور بیمارول غواړې؟ ته ولې ورځې او د نمونیا والا کس له چې دی نو غاړه ورکول غواړې؟ ته ولې چې دی نو هغه سره دومره مینه شو کول غواړې؟ خیر دی مینه به ورسره بیا چې دی نو څه چل وکړي
دا چې کله ښه شي هغې نه پس به ورسره مینه شو کړي. مینه ورسره ته داسې شو که چې یاره زه راغلی یم، څه مدد وي، څه کار وي، پیسو ته دې ضرورت وي، زما د خپو لاسو مدد وي، هغه در سره وکړم. خو په دې به خفه کېږو نه، ځکه چې ته یې ما ته راړولی شي، زه به یې بل ته واړم، زه به یې بل ته واړم، زه به یې بل ته واړم. نو دې شیز نه چې دی نو ځان ساتل پکار دي. کېدای شي په دې باندې ډېر کسان خفه هم کړي چې آیا دا څنګه خبره ده چې موږ د یو مسلمان ورور نه چې دی نو ځان بچ کړو. خو دې کې یو بله خبره ده، که لیټ سه یو کس په هسپتال کې بیمار دی که نه او ته ورله چې دی نو بار بار ځې، زمونږ په دې هسپتالونو کې وینو اټینډنټ چې دی نو ډېر زیات راځي. نو دا تا ته خو نقصان که دی او که نه دی، خو هغه ته ډېر نقصان دی. هغه ته ځکه ډېر نقصان دی چې لکه مطلب ګوره اسانه خبره ده، ته په هاسپټل کې ته اډمیټ یې، زه بیمار یم، صحیح ده، ته زما تپوس له راځي، عیادت له راځي. سنت طریقه ده د یو کس عیادت له تلل. خو دې ځای کې یو خبره ده، خبره دا ده چې که لیټ سه یو کس بیمار دی، صحیح ده، هغه الریډي هغه امیون سیسټم کمزوری دی او ته ورپسې چې دی نو ټوله خرګله بوځي چې یاره اورېږه ټول هسپتال ته ځو، سوزکې ډک کړې او ګاډي ډک کړې او لاړ شي ورپسې. نو چې ته ورپسې لاړ شي که نه نو ته هغه ته الټه نقصان نه سې. نو ته ولې خپل ورور ته، مور ته، خور ته، روندار ته یا وټې چې ستا څه خپل هم دي هغې ته ولې نقصان رسول غواړې؟ څنګه نقصان رسې؟ نقصان داسې رسې چې تر بهر نه ځان سره مایکرو ارګانیزمز وړي او هلته هغه ته چې دی نو په هغه کټ کې، په بیډ کې، په خوراک کې، هر څه کې وده پرېږدي. هغه خو هسپتال کې ځکه پاتې شي چې یاره د بهر د دې ګند وغیره نه بچ شي. په هسپتال کې هم ګند وي، خو ته چې وله لاړ شي او ته وله دونه هر څه چې دی نو د هغه وکړي نو هغه نور هم بیمار شي. نو برای مهرباني د موبایل دور دی، ښه ښکلې په موبایل خبرې کېږي، تپوس کېږي. او بله یو خبره زموږ په پښتو معاشره کې ناس په ټولو کې یاره پښتو معاشره به نه یادو، ټول به یاد کړو. ټولو کې غټه مسله چې دی نو دی چې موږ د موبایل تپوس نه منو، موږ د ویډیو کال تپوس نه منو. موږ وایو خامخا به چې دی نو یو کس له چې دی نو ځان رسې کور ته راشي، لاړ شه، میلو شه، چې څه ورسره کې. خو چې بیماري نو پکار دی چې د هغوی په کور والا باندې هم چې دی نو موږ بوج نه اچو. او ورسره ما ډېر داسې فیملیز لیدلی دي چې هغه په هسپتال کې اډمیټ دي. زه په خپله هسپتال کې جاب کوم، ماته دې شیزونو پته لګي که یو کس وایي چې یاره دا داسې نه ده که نه نو بس را دي شي هسپتال کې، زه به ورته وښیم یو کس په بیماري او ته به ولې تپوس له ځې او همغه کس بیمار کس په بیا تاله چې دی نو د شربت هم غم کوي په هسپتال کې. لکه د خفګان خبره ده، په هسپتال کې به تا هغه د شربت هم غم کوي، کله به درته چیو ستم کوي، ملامته به یې ولې چې یاره دا مېلمه بیا چې دی نو کور ته لاړ شم بیا به وایي زه خو تللی وم، هغه بیمار پروت و، په کټ و د بیمار پروت و، دونه قرضونه پې ختلي و، خو زه خو تللی وم ما ته یې د چیو ستو نه کړو، زه خو تللی وم ما ته یې د کولډ ډرینک ستو نه کړو، ما ته یې د قهوې ستو نه کړو. نو ټول نه یادوم، ښه خلک هم پکې شته، خوراک رسوي، مدد یې کوي. دغه چې دی نو ریل پښتون دی، دغه ریل مسلمان دی چې ته هغه ته اسانه کړي چې هغه د مشکلې نه چې کور ته راشي بیا وکړه. د انفیکشن ریلیټډ هم دغه خبره ده چې ته دونه خرګله ورپسې بوځې چې هغه الټه چې دی نو ویرېږي چې یاره دا څونه هغه خو نه پوهېږي. که لیټ سه هغه پوهېده والله چا به ډومبې دا خبره کوي چې دا بار نه چې تاسو دا څونه ګند ما پسې راوړو نو دا دونه په هسپتال کې هم چې دی نو لکه دا یو ریکویسټ هم دی او دا اخلاقي یو موږ به ورته څه وایو یو اخلاقي خبره هم ده چې او دې شیز ته چې دی نو خیال کول پکار دی. نیکسٹ لیکچر کې به انشاءالله چې دی نو ازمیټک پیشنټ ډسکس کوو چې آیا ازمیټک څه ته ویلې کېږي او چې کله هم تا باندې ټوخې ولګېدو، چې کله هم په تا باندې تبه راله نو ډاکټر له لاړ شه، دوایي وخوره، د ځان نه ډاکټر کېږه مه. اوس په یو کس بیا وایي چې یاره دلته ډاکټران نه پوهېږي او دا نه پوهېږي. یاره که پوهېږي او که نه پوهېږي ته خو ځې به ځې که نه، ته به دوایي رالي او چې دوایي کله هم رالي نو کوشش دا کوه چې خپله دوایي پوره کوه. صحیح ده، زیات تر هغه دوایانې چې کومې بیکټیریل وي چې کوم مطلب موږ ته څه وایو انټي بایوټیک وي، انټي وایرل وي، نو دغه ریلیټډ. نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.